د محلي په جماعت کې د محلي د خلقو د پاره دویمه جمع مکروه ده خجی چې کوم د محلي خلق دی ناغي د پاره مکروه ده که څوک مسافر راشي ناغي د پاره گنجائش ده خو د خپل خلقو د پاره مکروه ده اغه دی لومبانه جمع تزان را رسیږي بالکل جی چې کله د غنو کسانو نه د جمع موز خطا شو یا غلط شو یا او شو دا غینه او په غي باندې دوباره قضا د هغه موز ضروری ده انو بالکل په جمع سره قضا کول شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه سره عمده سي صورتحال مخ تراغلو د سحر موز هغه د غینه پاتې شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی د سنو کوي او بیا په جمع باندې هغه قضا موز کړو نو قضا موز په جمع سره کول دا جایز دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو چې د سودخور باره کې کوم وعیدونه یا بدواله بیان کو او قران او حدیث بیانې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي د سود یو روپۍ خړل شپږ دیر شو زناګانو برابر دي نو دومره ډیر لوی وعیدونه په سود باندې دي قران پاک کې الله تعالی د هغه خلق سره د جنگ اعلان کوي کوم چې د سودی معاملونه نو واپس کیږي نو د دې ټولو قباحتونو د دې ټولو برایانو باوجود کچر یو سړی انتهایی مجبورای امنګ ورته پښتو کې وایو کنه مردار پیالالیږي نو هغه ته په شریعت کې حالت استقرار وایي انتهایی مجبورتیا په صورت کې کچر یو سړی په سود باندې پیسې رالي نو دا هغه گنجائش ته کم چې د انتهایی لوګي په وخت کې د حرام او سیزو خړلو الله تعالی اجازت ورکړي دي خو کچر یو سړی د مجبورای په صورت کې په سود باندې پیسې رالي نو صرف د یو کس په وینا باندې هغه ته نه جایز کیږي بلکې داسې یو عالم چې هغه د حالاتو نه واقف وي هغه خپل تمام صورتحال مخه ته کیدی انو چې هغه ورته بیا سلاره خین په هغه باندې به عمل کوي بعض اوقات یو سړی کوشش نه کوي یا چاته ویلینی یا ما په د باندې ډند خيږي حالانکه کې دې شی هغه ولدغه شانتي قرض پیسې ورکی نو د یو ماهر او دیندار عالم په نگرانۍ کې هغه د خپل معاملې سرته ورسوي د کچري امام فرض مز کوي او یو سړی راشي او د پسې د نفل مز نیت او کی او اقتدا کوي نو د مازیګر او د سحر نه علاوه دا اقتدا جایز ده یعنی فرض مسکون کی پسې د نفل والکس اقتدا جایز ده باقی دا خبره چې قراءت دویم او دریم او څلورم رکعات کې انو هر هغه کار چې کله مقتدی او کی او امام سروي او هغه سجده سهو واجبای انا مقتدی باندې سجده سهو نه واجبېږي په تور مثال یو سړی دی او هغه دویم رکعات کې ناستو امام سره التحیات او وی ورپسې اللهم صل کافی حد پوری وي نو کدا کار دی आवाज کړي وي انا په د باندې بس سجده سهو واجب و خو چون کې د امام سره دا کارو کو نو په د باندې سجده سهو نشته اګه امامو کې په هغه باندې بس سجده سهو راځي دغه شانته فرض موس کې کچری دریم او سلورم رکعات کې نفل کون کې کچری ځان له نفل کوي او دریم او سلورم رکعات کې قراءت اونوي یعنی سورته اونوي صرف فاتحه اووي نو په د باندې بس سجده سهو راځي او که امام دا سکارو کو نو په مقتدی باندې سجده سهو نشته او دغه موزغه د پاره کافی کیږي اوس ورکول شي سرسایه بهتر خدا و چې د اختر نمخ کې ور کړی وي او چې ور نکړه انو دا سرسایه د بزیمه باندې قرض ده او د اوس ورکی نو هم به کافی شي اوس چې کومې به نقشې جوړې شوې دي ناغه کې خو باقاعده شفق احمر او شفق ابيض دوه لیکل شوې دي خو به هر حال شفق احمر باندې د صاحبینو فتوا ده انو هغه دغه اعتبار کې نو بالکل کول شي منظم کول شي شفق احمر د غروب نه پس خجي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرد کے لیے ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور قرآن پاک کی
वाज़ेह आयत इसके ऊपर मौजूद है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जहाँ चौथे पारे की आखिरी आयत में उन तमाम औरतों को बयान किया है जिनके साथ आदमी के लिए निकाह करना हराम है, तो अल्लाह ताला ने वहीं पर फरमाया व अन तजमअ बैनल उख्तैन, और ये भी हराम है कि दो बहनों को एक निकाह में एक वक़्त में जमा किया जाए। तो आपने सवाल में एक बात और भी की है, और वो ये कि अगर पहली वाली बीवी वफ़ात पा जाए तो वफ़ात पाने के बाद दूसरी बहन जो उसकी अपनी जो मरहूमा बीवी है उसकी बहन से निकाह करना जायज़ है, जिस तरह की उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया था, और ग़ज़वे बदर के दिन जब वो फोत हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी भी उसके निकाह में दे दी। तो अपनी एक बीवी यानी पहली वाली बीवी की वफ़ात के बाद उसकी दूसरी बहन से निकाह करना तो जायज़ है, लेकिन अगर पहली बीवी निकाह में मौजूद हो तो उसकी दूसरी बहन से निकाह करना हराम है और नाजायज़ है। नफल मुस की गण नियतुन कोल बिल्कुल जायज़ दी और पकारुन दी बंदों की जुमात तराशी तहियतुल मस्जिद नियतु की, तहियतुल वुज़ू नियतु की, सलात तौबा नियतु की, सलात शुक्र की, सलात ईसाल सवाब द मुड़ो द पारा द गण नियतुना कीगी अल्लाह ताला पर हर यो बांधे हर यो नियत बांधे द हागे मुताबिक इंसान ला अजर वर्कई। फ़र्ज़ की द यौन फ़र्ज़ दी वाजिब दी क़ज़ा मुझदे अनागी की द यौन सिवा नियत नहीं कीगी, नफलों की ढेर नियतु न की देशी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल जी दा मामला द दई जायज़ दा او چې دغه ساروی د 50,000 روپو نه ګران هر څوره خرج شو، د معاهدې مطابق به دغه پیسې د دوانو میس کې نیمه نیمه هغه د حق برسي خجي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کله چې د دوه کسانو میس کې یو معامله وشي د یو سیز د خرڅولو او د اغوستلو او د هغې قیمت مقرر شي، نو ظاهره خبره ده یا به هغه قیمت نقد وي یا به ادار وي، او چې ادار وي انو بیا عام طور هغه لږ غونډه ګران وي د نقد قیمت په مقابله کې. نو چې کله د کس د سره د ادار والا او د قرض والا معامله وکړه او اوس هغه د وخت نه مخکې پیسې ورکي، نقدي ورله ورکي او نیټه کې لا ټیم شته، نو دا مطالبه نشي کولای د دنه چې تعالی ز پیسې د وخت نه مخکې ټولې در کوم لہذا تماته کمی وکا. دا کمی مطالبه د اغستون کې د پاره جایز نه ده. البته که چره هغه خرڅون کې پخپل باندې د تسریعایت کوي او پخپل خوشاله باندې ورته سلګي ډېری پیسې پریږدي، نو دا د خپل مسله ده، شریعت کې دغه جایز دي. البته کدی ورته شرط لګی نو شرط لګول جایز نه دي، بس چې کوم قیمت مقرر شوی دی نو دغه قیمت به ورکي، او خدای مکه که دا پیسې لیټ شوي چې کوم نیټه دی مقرر کړی و که د هغې نه نیټه لیټ هم شوه نو بیا هم په د باندې شریعت کې دغه پیسې ورکول دي. نو که نیټې نه مخکې کېږي نو هم به دغه ورکوي، که وروستو کېږي نو هم به دغه ورکوي، او د هغه نه د دې مطالبه نشي کولی چې تعالی ز پیسې د وخت نه مخکې در کوم لہذا ته ما سره د رعایت وکا، دا ضروری به پتا باندې، نو داسې کول ناجایز دي. اګه په خپل سمي ورته هغه پیږي نو دا هغه خوخه ده، دا هغه حق دی.